په 40,000 روپۍ باندې دا ښځه ولې خرڅه شوه او چا خرڅه کړه او د هغې نه پس د دې ژوند څنګه شو؟ راشئ دلته 8 9 لوریانې وي، سړی مړ شي، ګوډله شله په 10,000 روپۍ باندې خپله لور مور خرڅوي. دا د کړمو سره بیا د دې ژوند تېرېږي. د دې نه به لږ تپوس کړو د دې د ژوند چې ته خرڅه شوې بیا ستا ژوند څنګه و؟ هلته بس ضلالت ژوند و، بس تیراوال خلک دي، د انګو خلک دي، روټې کالي دا رقم نه لګېږي، د چو دا رقم نه لګېږي، د غرونو نه به خشاکونه راوړل، همداسې تور زیړی مې هم دی، شوګر مې هم دی، بیماره یم، څه وکړم؟ د الله اسراب ده. او بچي دې څو؟ بچي مې لوریانې مې دي 4 دي، یوه مې بنځۍ لور ده، 3 مې خپلې دي. اوس سړی څه شو؟ سړی مړ دی. نو ستا ژوند څنګه روان دی؟ دا در به در ګرځم، خیرات زکات راټولوم، چا کره وړه راواخلم، چا نه ګوړه راوالم. څوک درکوي؟ بس څه راکوي؟ یوه چکۍ راکوي، کوڅه بیا هلته ایښې ده، داسې ګوړه مې راټوله کړه. او بیا چېرته کې اوسېږي؟ ښکته اوسېږو دې زیم کې. نو چې خاوند دې مړ شو نو کور مور یې نو؟ کور یې ونې ورکولی، عیسی ورور پې زورور دی، عیسی ولا نه ورکوي. د هغه هم تور زیړی و، شوګر یې م تور زیړی. ته چا خرڅه کړې په 40,000 روپۍ؟ پلار خرڅه کړې. پلار ته خو به زړه ښه صفا وي. بس دا خیري هزار کومه، ژوندی دی مله، خدای دې مه خوشحاله وه، زما زندګي دې خرابه کړه. نورې خویندې دې وي؟ نورې خویندې مې شته، هغه خپلې کې واده دي. بس نصیب خبره ده، بس تاسو که څه وس طاقت کېږي ما څه مدد کوئ، الله رضا لپاره. راځه دلته ښه. ښه ګرانو کتونکو، دا موږ چې 5 مرلې کور نیکه او 400 خبره کوو که نه، نو زه بیا د تیرو او د انګو د وزیرستان فیصلې نشم کولی، دلته کې فیصلې. بل دا ده چې په 40,000 په 50,000 په 50 لک او په 50 کروړ هم نه، دا د خوښې خبره ده، سمجوته ده، ژوند به دوی جوړوي. نو په دې لحاظ سره ډېر خلک وایي د الله د رضا دپاره د واده دوی د الله د رضا دپاره کوي، مړه د خپلو مفاد دپاره کوي، د څه د الله د رضا لپاره کوي. او غریب سره یې کومه او هېڅ هم ترې نه غواړم چې د الله د رضا لپاره تا کې دونه مسلماني وي که نه، نو راشه یو بوجۍ وړه وله ورکه، راشه په دې روژه کې ورله څه غولي روړه، نه روژه کې زه نه یې شوې چې واده راسره وکړي بیا بار څه کوم که نه. او الله خو هغه سړي دې دا یاد وساتي ښه چې په دې روژه کې دې غریبانانو سره کومک نه کوي، دې وایي چې زه د الله د رضا لپاره واده کوم. نو زه یم چې په ما باندې ډس کوي چې دې داسې خبره کوي. ته د خپلو مفادو لپاره واده کوې، ته الله رضا سره پېژنې نه، او چې د خپلو مفادو لپاره کوې، راځه دلته کې 5 مرلې کور واخله، د هغې نه پس به بیا خبرې کوو. لاول به کور واخلې، د هغې نه پس به بیا د رشتې خبره کوو چې چا خوښ کړې او تا خوښه کړه، خبره ټیک ته رشتې موږ سره په سوونو دي ښه، داسې رانه نه شي کولی، داسې ټلیفونونه مه کوئ. هغه یو 6 میاشتې مخکې مې یو ویډیو کړې ده، زه دلته وایم چې په هغې کې دغه تصویر ولګوئ، خلکو پرې تنګ کړو، هغه دې کوم ځای ته هم رسېدله او دې خلکو سره یاره دې سره واده کوم، دې 5 بچو مور ده، تاسو ته پته ده 6 میاشتې مخکې تر نن ورځې پورې په هغې هم تنګ کړو. زموږ چې څه وس دی هغه دوی له ورکوو، تاسو راڅه کومک وکړئ.